په انسان باندې د مور او د پلار ډیر زیات احسانات دي. د مور د سره ډیر زیات احسانات کړي، د پلار د سره ډیر زیات احسانات کړي. د دې دوانو خیال ساتل په د باندې لازم دي، په د باندې ضروری دي، په د باندې فرض دي. دی به د خپل مور پلار د خیال ساتي، دی به د ضرورت سرته رسي. اوس مور پلار کې د ټولو نه زیات حق هغه د مور دی. په حدیث مبارک کې راځي، د بخاری د مسلم دارنګ د مشکات حدیث دی، د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه یو سړی نبی علیہ السلام لراغ او ته وی سوق زما د خصلوک ډیر زیات حقدار دی. د نبی علیہ السلام نه تاسو نبی علیہ السلام متو فرمایل استامور. هغه بیا تاسو کوي بیا سوق بیا وته وی استامور. هغه بیا تاسو کوي بیا سوق بیا وته وی استامور. په سلورم ځل چې کله تاسو کوي بیا سوق نو استاپلا. نو د دې روایت ته اندازه کولی شي چې د مور سونه اوچته درجه ده. تر دې پورې قران کریم کې راځي ولا تقل لهما اف، د دې ته اف قدر مکوي، د دې ته سخت خبره مکوي، دې ته خپل وزري راخکته کې خپل ځانونه وته راخکته کې د دې خیال ساتي. په دې حدیث مبارک کې بیا هم دا خبره معلومي چې د مور سونه اوچته درجه ده، د پلار سونه اوچته درجه ده. د دې د وجې نه اکثر خلک کوتاهي په دې باندې کوي چې وړو کې نو خپل مور او خپل پلار ته ډیر نږدې کیږي، خو چې سونه دی غټیږي هغه مر د پزړه کې د دې قدر کمیږي، هغه نه د پزړه کې د غي عزت کمیږي، د غي خیال د غي احترام د پزړه کې کمیږي. نو د دې خبره خیال خاص خیال ساتل پکار دي، ځکه یو طرف ته خو معاشره به مونږ ته په بد نظر باندې ګوري او معاشره ته یو طرف ته کا ته د قران خلاف وکړي چې ته د مور پلار د غي خیال نه ساتي، ته د حدیث خلاف وکړي چې ته د مور پلار خیال نه ساتي. نه دی د وجنه د مور پلار خیال ساتل د خپل ځان باندې لازم او ضروری ګڼل پکار دي چې مونږ د غي خیال ساتو. نو یو خدای چې زمونږ کم را روان نسل دی را روان زمونږ اولاد نه هغه زمونږ خیال ساتي. بلدار چې د دې فائدې هغه به مونږ ته را رسي، دلی سکون به مونږ ته ملاويږي او دنیا کې به هم دغه چې کوم نعمتونه دی هغه به مونږ ته ملاويږي. دې سره سره چې کوم اصل مقصد زمونږ چې هغه د آخرت ژوندۍ ده نه الته مونږ ته د دې ثوابونه ملاويږي. د دې د وجې نه به الته زمونږ درجه اوچتي.